السلام علیکم. امید کوم ټول پښتانه ورونه به روغ او جوړ وي. نن زه د بنو واقعې بعد پاک فوج آرمي ته فورسز ته زه یو پیغام ورکوم. CAPS واقعې بعد بیا له بلوچستان کې د وکیلانو واقعې بعد بیا د پولیس د واقعې بعد بیا دغسې د پښتون په علاقو کې د دهشتګردي او د اپریشنز په نام باندې له دې ټولو واقعو بعد دا پیغام او دا میسج سلتاجه د تاله خاکی وردیجه د پښتون قوم د ما دون نفرت کیږي دون نفرت هم سوی ده چې ته یقین وکوه چې خپل بچی خو پرېږده خپل دوستان خو پرېږده دشمن ته به هم دا تبلیغ کوو په خاکی وردی کې مه راځه. خاکی وردی تر نوکري بهتره ده چې چپړاسي نوکر جوړ سي د بل چا غلامي وکړه خو دا وردی مه راته اغونده. دون نفرت مې درجه سوی ده د هغه وجوهات درته بیانوم. دون نفرت مې درجه سوی ده چې یو سپی به مړ کېږي یو سپی به لمر ته پروت وي هغه به سایه ته راوړو په خوله کې به اوبه ور واچوو خو تا به سایه ته نه سو یو او تا ته به اوبه په خوله کې نه کودر او ته او د تا وردی جمع دون نفرت کېږي چې لفظونه نسته انتهایه ده او ته یو د موږ محافظ وي د باغ یو مالی یو چوکیدار یې ته د باغ ګلونه شکوې ته په باغ کې توړ پوړ کوې ته د باغ ګلونه ورانوې نو زه دې څه کوم زه به له تا سره مینه وکوم. سون غلط ذهن دی ده سون غلط سوچ دې راخستی ده چې زه به له تا سره له هغه بعده مینه وکوم زه د تا قدر وکوم. سوال نه پیدا کېږي. ډېر په انتها سره زیات نفرت مې درجه سوی ده. وکیل یم ادنا وکیل یم قانون مې ویلی ده آئین مې ویلی ده. څوک آئین څوک چې قانون په لاس کې واخلي او د ما سامنه وکوي په قسم کې په یو مذهب کې معاف کړم. یوه واقعه را سره سوې ده مجسټریټ را سره کړې ده د علاقې مجسټریټ سره کړې ده. نعیم اختر افغان چیف جسټس بلوچستان شکریه ادا کوم چې هغه انجام ته ورساو. ټولو ګزارونه دي خوف کې حراس کې په پټه باندې په دوکه باندې را باندې کړي دي. واحد یو د بنو وار دی د نر غوندې وار کړی ده مخامخ وار دی کړی ده د مخامخ وار بیا جواب هم انتظار کوه. په کار و چې تا له خاکي وردی سره ته د ما محافظ یې له تا سره مینه وایي محبت وایي له تا سره ځان قرباني وایي لیکن یقین وکوه په قسم به دونه خوشحالیږو ته څونه ذلیله کېږي هغونه خوشحالیږو. حقیقت خبرې به سره کوو. د مرګ یوه ورځ لیکلې ده او د هر چا محافظ چې د هغه لوی رب ده. که زه بچي لرم که زه رونه لرم که زه نور خاندان لرم د هغو ټولو محافظ له هغو چې وینې به بېر تر ما پورې د دغو ټولو محافظ یو لوی رب ده او یوه ورځ مقرره ده د موت د مرګ لا اله الا الله محمد رسول الله. ټیک یوه ورځ به مرو بل څوک نسته بې خدایه دلته په هر شي ته قابضه یې په اسمبلي ته قابضه یې په باونډري وال باندې ته قابضه یې په شو علاقو باندې ته قابضه یې په هر سیسټم ته قابضه یې. آئین پاسداري والی خلک ښه نه در لګېږي. د آئین هر وخت بې حرمتي تا کړې ده که دې نه ده کړې سره بیان به یې کو له ما سره دون ایمان ستا الحمدلله چې یو ورځ به مرم په غیرت کې به مرم بریتونه به مې جګې مرم به قبول مې دغه مرګ نه مې د ټیټو بریتو مرګ قبول ده نه مې د بزدلي مرګ قبول ده نه مې د بې غیرتي مرګ قبول ده. ډېر خلک به دا خبرې دا سوچ دا فکر چې دا خو به هم داسې خبرې کوي دې ته به نقصان ورسېږي نو دغه مرګ تر بهتره ده تر دې مرګ ستاسې د ما په دې ویډیو به تاسې سوچ کوئ چې دا داسې خبرې وکړې اوس به دې ته نقصان ورسېږي. یوه ورځ مرګ ښه ده تر بار بار هره ورځ مرګ د غلامي تر ژوند مرګ بهتره ده. د هر بچی اللہ مالک دا. باڑ میں جائے یہ آپ لوگوں کی دھمکیاں باڑ میں جائے آپ لوگوں کا پاور باڑ میں جائے آپ لوگوں کی فورس. نفرت ہو گئی ہمیں آپ سے اتنی نفرت کہ جس کی حد نہیں ہے. ته به موږ ولې ته به موږ مړه کوې ته به موږ ذلیله کوې ته به موږ خوروې ته به په ما اپریشن کوې ته به کچې ډاکو ته مخه نسې اړولی ته به د پنجاب په روډو باندې چې کومې خرید و فروخت کېږي د انسانانو د جسمو په هغه باندې اپریشن نسې کولی ته په هوټلانو باندې په مساج سنټرانو اپریشن نسې کولی
पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सही اسلام په نامه جوړ شوی پاکستان ته الته اپریشن نشي کولای ته د ما په شایسته ګلونو باندې شایسته بچیانو باندې شایسته په ایمان ولاړ غیرتمن پښتنو باندې ته اپریشنان کوي کوم جواز باندې کوي آیا ته سرندر کول غواړي پښتون والله سي ټوله پښتانه ختم سي یو پښتون ژوندۍ لا په قسم که تسلیم سي ولی لدې وجه زه یایم دا خبره کوم چې زه انسان زه انور جان په قسم درته یایم لا اله الا الله محمد رسول الله چې دلته ګردن باندې تلوار رایشي او دلته د ګن نوک رایشي لا په قسم کله خپل لفظو واوړم دغه لفظونه به می دغه نفرت به می درجه په هغه ټیم کې دی یو کوله لس به درته کوم په هغه ټیم هم او ګرځه یم اواز راوکئ غږ راوکئ چې زه درسم هلته بیا د آئین د قانون او بیا ټوله دنیا ته ښکارول دي ښکاره یې کوي دا خبرې وکوئ له ما سره ستاسې څه کول ستاسې په وس پره دغه وکوئ خو دنیا ته یې ښکاره وکوئ یا ته خو په غلا باندې کوئ ته خو په دوکه باندې کوئ موږ ته عوام ته دنیا ته پکارو چې له تا سره موږ مینه محبت کړی وای ته مې مضبوط کړی وای موږ دا ټیم غواړو چې تا د الله غرق کړي تا د الله تباه کړي موږ دا غواړو یو بچی نه در وستل غواړو چې خاکي وردي واغوندي او پنجاب مکمل خاموشه ده دوغله پالیسي ده په دې طریقه باندې نسی سره چلیدلی پنجابیان نو ته आवाज پورته کول پکار دی فلسطین سره ته وکوه ریلی راوباسه سو بسم الله کشمیر سره همدردي وکړه ریلی راوباسه سو بسم الله د ما د پښتون په قوم په پاکستان کې د نینې تول خاموشه امن مذاکرات سے لبار ملکو سره امن په مذاکرات باندې ده لیکن کواری د پښتون راسي په جنگ او په اپریشن باندې ده ته له ما سره مذاکرات نسې کولی تا د ما دونه نقصانونه کړي دي ته ما ته د ما نقصانونه ما د ګلونو شکولو د ورانولو حساب نسې راکولی نو چې نسې راکولی ما آواز نور دباو کوي د خپلو غلطیانو د پټولو دپاره د ما آواز نور هم را بندوي دا د سون غلط سوچ ده سون غلط فکر دی کړی ده د پښتون تاریخ گواه ده چې کتن پښتون سرندر سوی نه ده غلامي نه ده منلې کله غلامي ده کتن به غلام نسی بے بس به لاچار به یو ورځ به شپې به ابدي به نه یو ورځ به پښتون مرو یو ورځ په قسم که ورځ باندې مرګ خوند کوي یو ورځ به مرو هغه مرګ باید سته هم قبول کوي زه هم قبول کوم بس هغه یو ورځ مرګ بهتره ده تر بار تر مرګ شو ورځې درته غواړم الله دې دشمن نستو نابود کی که په هر شکل کې او د پښتون به هر وخت برای مننه الله حافظ